اوس د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول څنګه دی؟ موږ تاسو ګورو بعض هغه ناعقوبت اندیش جاهلان هغه د هر علاقې سره تعلق ساتون کې وي، د هر ملک سره تعلق ساتون کې وي، د هر صوبې سره او د هر جبې سره تعلق ساتون کې وي، هغه راپاسي د بل مسلمان ملک هغه په حواله سره د خپل د نفرت اظهار وکړي. سورۃ الانعام آیت نمبر 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. مخیات مبارکوں کی اللہ جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دې خبر حکم فرمایل چې دغه فقیران، درویشان، مهاجرین، صحابه چې کوم د الله دین د پاره هجرت کړي دي او ستا په صحبت کې ناس دي، د مشرکین په مطالبه باندې دوی د ځان نه پاسوما، ځان نه لري کوما او دوی ته وایي چې زه د دې خبرې نه منې کړی شوم چې ستاسو د خواهشاتو، ستاسو د خدایانو اتباع وکړم، د هغوی خبره ومنم. او که چېرې زه ستاسو خبره ومنم نو په دغه وخت کې به یقینا زه د هدایت والو نه بنیم. په دغه سلسله کې مزید فرمایي قل تو ورته ووایه انی علی بینة من ربی، انی علی بینة من ربی، یقینا زه په ښکاره دلیل باندې یم د خپل د رب د طرف نه، وکذبتم به او تاسو دروغ ګڼئ هغې لره. زه د الله جل شانه د طرف نه په ښکاره دلیل باندې یم او تاسو د الله جل شانه هغه دلیل او د الله حکم هغه د هغې تکذیب کوئ. تاسو ما عندي نشته ما سره، ما تستعجلون به هغه څه چې کوم تاسو په توندۍ سره په جلدۍ سره غواړئ هغې لره. کوم عذاب کفارو به وي چې تاسو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، دا قیامت بکلی، دا عذاب بکلی، کچر تاسو رښتینی نو دا عذاب راولي. نو دا عذاب راوستل دا د پیغمبر په لاس کې نه وي، دا په اختیار کې نه وي. ان الحكم الا لله، نه د اختیار مگر الله لره دی. د عذاب راوستلو او د عذاب لري کولو اختیار دا د الله جل شانه سره دی، د بندگانو په اختیار کې نه دی. اگر چې بنده د خپل عمل په ذریعہ باندې چې کله ګورو د الله عذاب ته دعوت ورکوي او هر هغه کار چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین په مقابله کې، د الله د پیغمبر د طریقې په مقابله کې هغه د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول دي. الله رب کائنات دا دنیا پیدا کړې دی او په دې دنیا کې د انسان د رالګلو مقصد د رب بندگی ده چې الله جل شانه دا غواړي چې زما دا ټول بندگان په اتفاق او اتحاد سره زما وحدت امني، زما اتفاق، زما توحید، عقیده توحید امني، یو ما ته عبادت وکي، یو زما بنده جوړ شي.
خوب د بدقسمتۍ نه په دنیا کې انسان د دنیاوي خواهشاتو په تکل کې د دنیاوي مفاداتو په تکل کې د دنیاوي لالچونو په تکل کې هغه تقسیم شي. انسان څرنګه د الله جل شانه عذاب له دعوت ورکي چې کله د الله جل شانه د صریح احکاماتنا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح او احکار تعلیماتنا چې کله یو سړی بغاوت شروع کړي د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول دي. منګ او تاسو هر یو مسلمان په دې خبره باندې پوهیږي چې د رب کائنات د دې نظام د تخلیق مقصد د انسان دنیا ته راغلو مقصد د الله عبادت دی. او بیا الله جل شانه دا غواړي چې زما د بندگان ټول په شریک باندې سرنګ چې د جمع مانزه فضیلت دی یو سړی کور کې منځو کې منځ ادا شي او چې کله د جمع د مسجد په نیت باندې د جمع په نیت باندې مسجد طرف ته روانېږي نو یو قدم باندې یو نیکی او یو ګناه معاف کېدل او یو درجه د اوچتېدل دا ورته ملاویږي. دا ولی دا اجتماعیت سره د جمع په منځ کې چې کله امیر او غریب فقیر او بادشاہ صحتمند او بیمار عرب او عجم تور او سپین مشر او کشر مختلف قومونو مختلف خیالاتو مختلف ذهنونو مختلف علاقو والا خلق یو د الله رب العالمین په محبت کې چې کله دی په جمع باندې ودرېږي رب کائنات په دې باندې ډېر زیات خوشحاليږي. او متعدد احادیثو کې دا فضیلت راغلي دی. دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې کله یو مسلمان د جمع په منځ باندې ودرېږي په یو صف کې ټول په صفونو کې ودرېږي الله رب العالمین دغه جماعت ته چې ګوري ډېر زیات خوشحاليږي په دې باندې. اوس د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول څنګه دی چې کم خلق په دغه جماعت د مسلمانانو کې انتشار خوري دغه جماعت د مسلمانانو په منځ کې نفرتونه اچي دغه اجتماعیت د مسلمانانو ته نقصان ورکي. موږ تاسو ګورو بعض هغه ناعقوبت اندیش جاهلان هغه د هر علاقې سره تعلق ساتون کې وي د هر ملک سره تعلق ساتون کې وي د هر صوبې سره او د هر جبې سره تعلق ساتون کې وي هغه راپاسي د بل مسلمان ملک هغه په حواله سره د خپل د نفرت اظهار وکړي. یو دوا سلور لسشل جاهلان وي او دهریت ذهن والا جاهلانه ذهن والا جاهلانه سوچ او فکر والا اگر اوچت یو داسې حرکتو کې چې هغه د دوه د مسلمانانو د قومونو په منځ کې د دوه ملکونو په منځ کې د نفرت سبب جوړ شي. او خصوصا د الله جل شانه عذاب ته هغه خلق دعوت ورکړي کم خلق چې د علاقایت په نوم باندې د ملکونو په نوم باندې د قومونو په نوم باندې او د لسانیت په نوم باندې د صوبایت په نوم باندې لګیاوي هغه چې په دنیا کې आवाज اوچتې د مسلمانانو په معاشره کې او امت مسلمه په دې خبره باندې تقسیمې چې دا قوم دروچت شي هغه قوم دروچت شي دی علاقې خلک دروچت شي هغه علاقې خلک دروچت شي. نو د علاقایت په نوم باندې د قومیت په نوم باندې د لسانیت په نوم باندې د आवाज اوچتول او انتشار جوړول دا صراحتاً او اخکار طور باندې د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې کوم خطبه ارشاد فرمایلی دی هغه چې کله یو مسلمان وګوري د الله د محبوب پیغمبر آخري وصیت نامه دی چې ما تاسو کې فاصله ختم کړي هیڅ قسمه عرب ته په عجم باندې سپینو ته په تور باندې مالدار ته په غریب باندې بادشاہ ته په فقیر باندې هیڅ قسمه فوقیت نشته دی. فوقیت او عزت او فضیلت ان اکرمکم عند الله اتقاکم د تقوا په بنیاد باندې دی د قومیت په بنیاد باندې د لسانیت په بنیاد باندې د علاقایت په بنیاد باندې نه دی. سرنګ چې باز یو نیم جاهل هغه راپاسي او یو داسې عمل وکي سرنګ چې موږ تاسو وینو په دې موجوده وخت کې یو داسې جاهلانه احمقانه حرکت وکي چې دغه یو لسشلو جاهلانو د وجنه د لکونو مسلمانانو په منځ کې انتشار او نفرت پیدا کېدو اندېښنه وي. لہذا لا اله الا الله محمد رسول الله لستون کې مسلمان د دنیا په هر ګټ کې چې وي هغه زما د ایمان او د اسلام او د کلمې داسې رور دی سرنګ چې زما نسبی رور دی سرنګ چې زما په چم غوند کې اوسیدونکو زما رور دی
د دنیا د هر کونې سره تعلق ساتون کی د هر جبی ویلو والا د هر رنگ نسل سره تعلق ساتون کی کلمګو مسلمان دا ټول چې د انما المؤمنون اخوه په بنیاد باندې دوی په خپل منځ کې د ایمان او د کلمې د اسلام رونه دي. لہذا دغه خلق براه راست د الله جل شانه سره اعلان بغاوت کوي، د الله عذاب ته دعوت ور کوي. کم خلق چې دا خبره کوي چې یاره فلانکی قوم داسې دی، فلانکی نسل داسې دی، فلانکی علاقې خلق داسې دی، او داسې قول فعل عمل اختیاري چې د هغې په وجه باندې د مسلمانانو د قومونو په منځ کې نفرت خورېږي، د مسلمانانو د علاقو په منځ کې نفرت خورېږي، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد ته په هغې سره ټیس او نقصان رسېږي. دا خلق براه راست د الله رب العالمین قانون چیلنج کوي او د 1,24,000 انبیاء کرامو چې کوم متفق علیه مشنو هغه دا چې د لا اله الا الله په بنیاد باندې یو قوم جوړول، د لا اله الا الله په بنیاد باندې نظام راوستل، د لا اله الا الله د غلبې د پاره په ټوله دنیا باندې د لا اله الا الله نظام خورول. هر ملک ماس که ملک خدای ماس، دا د مسلمان سوچ او فکر وي، د یو مسلمان او سوچ او فکر چې دی هغه د ټول عالم په سطح باندې وي چې بھئی په ټول عالم اسلام کې څنګه د الله دین غالب شي. په ټول عالم اسلام کې د دنیا په هر ګوټ کې یو کلمګو مسلمان زما ورور دی، هغه سره به زما څنګه مینه محبت زیات شي، هغه سره به زما څنګه روابط زیات شي. او د پچار کنج دنیا کې چې کوم ځکه مسلمانان دی د دوی په منځ کې د اتفاق او د اتحاد قایمولو دپاره زما څرنګه کردار ادا شي، هغې دپاره زما جبه څنګه استعمال شي، زما قلم څنګه استعمال شي، زما مال او دولت څرنګه استعمال شي، زما دعاګانې د هغې دپاره څرنګه استعمال شي. ځکه د الله محبوب پیغمبر د مسلمانانو مثال کجسد واحد سره ورکړی دی. انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى راسه اشتكى كله، ان اشتكى عينه اشتكى كله. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې د ټول امت مسلمه د مسلمانانو مثال د یو بدن دی چې کله د بدن په سر باندې درد وي نو ټول بدن ور سره بېچینه وي، چې کله د یو بدن په سترګ باندې درد وي نو ټول بدن ور سره بېچینه وي. دغسې د دنیا په هر ګوټ کې چې یو کلمګو مسلمان ته تکلیف رسی پکار دی چې د هر مسلمان زړه ور سره دردېږي. دا د ایمان تقاضا ده. هغه بېله خبره ده چې یو سوچ سمجھی سازش په بنیاد باندې نن مسلمان تقسیم کړی شو، د علاقایت په نوم باندې تقسیم کړی شو، د قومیت په نوم باندې تقسیم کړی شو، د صوبایت په نوم باندې تقسیم کړی شو. دا نفرتونه خورول دا د الله جل شانه عذاب ته براه راست دعوت ورکول دی. عالمی سوچ عالمی فکر په ټول عالم کې د الله دین غالب کولو دپاره، په ټول عالم کې د الله پیغام رسولو دپاره، په ټول عالم کې د الله قرآن د الله پیغام رسولو دپاره یو سوچ فکر یو درد په زړه کې ساتل دا موږ او تاسو نه د ایمان تقاضا ده. نو چې کله یو مسلمان داسې عالمی سوچ وساتي، عالمی فکر وساتي، د ټول امت مسلمه درد په خپل سینه کې محسوس کړي، نو دې ته عالمی فکر وایي چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سوچ او فکر پاغي کې قومیت، علاقایت، صوبایت، لسانیت دا تعصبات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم کړی دی. د انبیاء کرامو د تشریف اوري مقاصدو کې یو مقصد دا و چې دغه سيزونه ختم شي. د دنیا د هر ګډ سره تعلق ساتون کې کلمګو مسلمان څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین صحابه، انصار صحابه، بلال حبشي، سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو ذر غفاری، د عرب کونی کونی نرالل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې هغوی چمکو شو، هغوی وځلیدل، هغوی ته عزت ملو شو، مقام او مرتبه ملو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فاصله میټو کړی دی کم چې نن مسلمان په خپل معاشره کې، په خپل قوم کې، په خپل علاقه کې دا نفرتونه خوري او د الله عذاب ته دعوت ورکوي. لہذا الله جل شانه فرمای ان الحكم الا لله. د عذاب راوستلو اختیار دا صرف د الله جل شانه سره دی. یقص الحق بیانوي الله جل شانه حق لله وهو خير الفاصلين، او هغه غوره دی د فیصله کوونکو نه. قلت ورته اني على بينة من ربي، یقینا ز پاخکارا دلیلونو باندې د خپل رب د طرفنا، وکذبتم به او تاسو دروغجن غنی هغه لرا. ما عندي نشته د ما سره غسیس ما تستعجلون به او عذاب چې کوم تاسو په جلدی سره غواړي. ان الحكم الا لله، نه د اختیار مگر الله لره دی. یقص الحق، دی بیانوي حق لرا، وهو خير الفاصلين، او هغه غوره دی د فیصله کوونکو نه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.